بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه نو دا خبره شو وکنه چې کله یو جمله په بل جمله باندې عطف کیږي او وصف کیږي نو د دې لپاره خو لکه جامع پکار دی او پکار دی لکه جامع د دې لپاره پکار دی چې د دویمه جملې د لاولنې جملې سره مناسبت وي د دې معطوف علیه د معطوف سره مناسبت وي چې مناسبت نه وي نو بیا خو عطف نه لسی وس دغه جامع او مناسبت دا پدری قسمه باندې دي یو جامع عقلی دی یو جامع وهمی دی او یو جامع خیالی دی جامع عقلی دی ته ویل کېږي چې د دوو جملو په منځ کې داسې یو څیز وي چې هغه په قوت مفکره کې جمع کوي په جهت د خیال سره یا په جهت د وهم سره یا په جهت د عقل سره پوه شئ د دوانو سيزونو په منځ کې داسې یو جامع وي چې هغه د عقل په اعتبار سره دوانه یو څیز وي دوانو کې مناسبت د عقل په اعتبار سره وي یا په دوانو کې مناسبت د وهم په اعتبار سره وي یا په دوانو کې مناسبت د خیال په اعتبار سره وي نو پرون سبق کې منګه جامع عقلی ویلو چې د دوو چیزونو کې د یو بل سره اتحاد وي د دوو چیزونو د یو بل سره مماثلت وي د دوو چیزونو د یو بل سره مناسبت وي نه دی جامع عقلی دوه صورتونه دي چې یا خو د دوو چیزونو په منځ کې با اتحاد وي یا تماثل به پکې وي او یا به د دوو چیزونو په منځ کې تضایف وي یا دا کم دوه چیزونه چې کم چې په اول جمله کې ذکر دی کم چې په دویمه جمله کې ذکر دی نو دوه جملو په منځ کې دوه چیزونو په منځ کې به اتحاد وي واښوي اتحاد او تماثل دي ته ویل کېږي کنه اتحاد او تماثل لا یو شی چې لکه د دې په ذریعه سره عقل د عقل په ذریعه سره د اساس د نور نه جدا کوي د عقل په ذریعه سره د اساس د نور نه جدا کوي لکه ته په خارج کې د جدا کوي لکه ته زید او عمر نه زید او عمر په منځ کې تماثل له اتحاد دی پکې یعنی دوانه خو په بدی کو خودوانه یو شان دي د عقل په اعتبار سره خودوانه حیوانات دي لیکن په خارج کې د زید جدا تشخص ته او د عمر جدا تشخص ته پوه شو به معنی ندی ته ویلېږي تماثل او دې ته ویلېږي اتحاد چې دوانه د عقل په اعتبار سره خلکه جمع د تشخص په اعتبار سره خو جدا جدا دي او د عقل په اعتبار سره دوانه یو دي ځکه دوانه انسانان دي دوانه حیوانات دي پوه شو به معنی پوه شو یا د دې دوه سيزونو په منځ کې تضایف وي تضایف دې ته ویلېږي نسبت ته چې د یو سيز په عقل کې راشي نو د بل سيز سره په عقل کې خامخا راځي لکه ته اقل او اکثر نو اقل چې تکله وې نو اکثر بستا ځای ته خامخا راځي یا ته علت جو علت یا معلول وې نو د معلول په یو سره ستاسو ته علت خامخا راغله لکه ما ته وی ابوت نو چې ته اب زین دراولې نو ستاسو ته بچي خامخا راځي چې لکه اب خوا چاته چې چا بچي یا ته دا پلانکی بچي لري نو بچي چې ته وې نو ستاسو ته لکه اب وسره ته راغله د تضایف پوه په وای پوه دا جامع عقلی ده نو چې لکه په عقل کې د لره یو ځای کې د دوه سيزونو په منځ کې مناسبت وي د عقل په اعتبار سره یعنی د لره جمع کوم کې څه چې نه عقل ده لکه دا تضایف تا وي کنه چې دوه سيزونو په منځ کې د چې یو ته عقل دراول یو ځای دراول بل بخا مخصص ځین ترځي خاجي وظیفه فهم نمبر چې د دوه سيزونو په منځ کې جامع وهمي وي د دوه سيزونو په منځ کې جامع سوي وهمي وي د دې درې صورتونه دي یو داره چې د دوه سيزونو په منځ کې شبه تماثلي تماثل به نه بلکې شبه تماثلي یا د دوه سيزونو په منځ کې تضاد وي یا پکې شبه تضاد وي واښ به معنی ها د دوه سيزونو په منځ کې سوي شبه تماثل نو تماثل چې نه خو جامع عقلي ده خو شبه تماثل او یا د دوه په منځ کې تضاد وي او یا د دوه په منځ کې شبه تضاد وي چې د دوه سيزونو په منځ کې شبه تماثل وي نو داغي لپاره مثال داره لکه ګور سپینو او زیړ نو سپین او زیړ چې نن د ځوانه لکه یو شان دي
خو لکه شوبه پکې نه نور د یو شان نه لګ لګ فرق پکې دی لکه په سپین کې جنه صفائی سیوا ده او په ریزلټ کې صفائی کم ده نور دواړه یو شی دی پوه شو به معنی ها لکه وهم چې نه دا چې د دواړه څه یو شی دی لکه یو سړی سور رنگ دا شین زیړ رنگ او سپین رنگ د لری نیوی نو چې دا دواړه به یو شی او چې کله د بیا نږدې دي چې لاړ شي کنه نو د عقل په اعتبار سره دا دواړه چې د جدا جدا دي لکه سپین جدا او زیړ جدا دي پوه شو به معنی د دې وجه نه دا چې نه یو ځای راتلی شي ګورئ تاسو یو ته او وهمي یعنی یا به د دوو څیزونو په منځ کې هغه جامع چې نه دا به وهمي وي وهمي څه ته وایي هو امر بسببه يختال الوهم في اجتماعهما عند المفكره چې دا هغه امر دی دا هغه څیز دی چې د هغې په سبب باندې د هغې په وجه باندې وهم ته چې دا خیال لازي وهم کې دا خیال فی اجتماعهما د دوانو په اجتماع کې عند المفکره مفکره مطلب دا کنه چې په قوت مفکره کې دا دوانه جمع کوونکې څه نه هغه وهم دی قوت مفکره کې دوانو څه نه جمع کوونکې څه شي بخلاف العقل بخلاف د عقل فانه اذا خلي ونفسه لم يحكم بذلك ځکه چې کله دا عقل چې نه دا ته په دې کې یوازې پرې خو د لشي دا بیا په دې باندې دغه نه کوي حکم نه لګي چې دا دوانه شي یعنی وهم خو دې لري یو غړي وهم خو دې لره یو غړي خو لکه عقل دې لري یو نه غړي واځي وذلك او دا کلوي بان يكون بين تصوريهما شبه تماثل چې د دوه څیزونو په منځ کې سوي شبه تماثل وي کلونی بیاض و صفرة لکه دوه رنګونه یو سپین رنګ او یو زیړ رنګ فان الوهم يبرزهما في معرض المثلين وی عقل دا وهم چې نن دل راخره کوي په زید مثلینو کې جنات باندې یو شان دي من جهه بدی جهه سره انه يسبق الى الوهم چې کله دې د لاړ شي وهم یعنی وهم داری کې دې انسان زین راځي انهما نوع واحد نو وهم وی چې د باندې شې یو نوع ده ځکه چې په په مېس کې ډیر اختلاف نشته لري وزيد في احدهما عارض په یو کې چې دا عارض سیوا شوی دی یعنی په یو کې دا دغه په یو صفه ده یو چې دا صفه نه ده نور باندې یو شان دي بخلاف العقل بخلاف د عقل فانه يعرف انهما نوعان متباينان داخلان تحت جنس او دغه چې عقل دا پیژني چې دا دوه جدا نوعونه دي یعنی دا سرو دا زیړو او سپین دا جدا جدا دي داخلان دا داخل دي لاندې یو جست چې الله ونده وذلك وذلك ان الوهم يبرز ما في معرض المثلين عشان الجمع بين الثلاثه التي في قوله وهي وهم دي لري یو غړي کنه نو ای د دې هغه درې په یو شعر کې درې سونه جمع کړل شوی دي او د دې هغه جمع چلنده غوړه ده لکه ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر و درې سونه دي چې د هغه د وجه د دنیا دا غي د روخانوا دا غي د تر تازګي د وجه دنیا روخانه را او شمس الضحى یو د ساخ د ټیم نور ابو اسحاق او یو قمر سپوږمۍ نو زګور دلګي دا د سحر د ساخ ټیم کې چې کلن وري نو پای کې لکه شواګان ډېر زیات نه ګرم نه نو سړی د انور دا ډېر کته شي او درې رڼا دغه شته سوال لسم شپې سپوږمۍ هغه او ابو قمر ابو اسحاق جدید ابو اسحاق جدید دا مذهب یې نه نو چې درې سوزونو د وجنه دنیا روخانه ده د درې سوزونو د ترو تازګي د وجنه دنیا روخانه ده نو دلګي دا وهم چې د درې سوزونو لري یو غړي حال دا چې د عقل په اعتبار سره او شمس الضحى او پیغمبر او ابو اسحاق کې دا فرق ده واښو مې معنی ها ولدو په مېس کې هغه جمع کوم کې څه څه ده وهمي ده لکه څنګه چې نور وای هر چا د ښکارا ده څنګه چې سپوږمۍ او رڼا هر چا د ښکارا ده او هر چا ته فائدہ ورکوي دغه شان دی ابو اسحاق ته نه هر چا ته ښکارا ده او هر چا ته فائدہ ورکوي فإن الوهم يتوهم وهم چې دا توهم کوي ان الثلاثه من نوع واحد چې دا درونه دیو نوع دي وانما اختلفت بالعوارض اختلاف کړل د عوارض وجنا والعقل يعرف انها امور متباينه او عقل چې دا پیژني چې دا سږي امور متباينه دي جدا جدا دي او يكون بين تصوريهما تضاد دا دویم صورت ته چې د دوه څیزونو په منځ کې سوي تضاد وي بس نه بل متضاد وي لکه السواد والبياض لکه سواد او بیاض چې دوه په منځ کې دا متضاد دي وي تضاد څه ته وایي والتقابل بين امرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد چې تقابل له
د دوو سيزونو په منځ کې چې دوه سيزونه وجوبي يتعاقبان على محل واحد وراغلي دا په یو محل باندې وبينهما غايه الخلاف او د دې په منځ کې غايه الاختلاف یعنی ډېر اختلاف وکړي دا تعریف چې کله وکړو کنه بین امرین وجودیین نو په دې سره د فهم مثال د ایمان او د کفر ور کړل نو ایمان او کفر دی وای چې د ایمان او کفر د تضاد لپاره مثال چې درکړل دا صحیح نه ځکه ایمان ویل کېږي چې په کوم خبرو باندې ایمان لرل پکار دی هغه موجودېدل او کفر دې ته ویل کېږي چې په کوم خبرو باندې ایمان نشته دی دا په ایمان پکار دی هغه نه موجودېدل نو دا د تضاد لپاره مثال لري ایمان او کفر ځکه تضاد په تعریف کې موږ وی چې تقابل له دوه وجودي بسیتونو په منځ کې او ایمان وجودي ده او کفر وجودي سيده نه ده بیا وي يتعاقبان على محل واحد چې دا به راغلي په یو محل باندې نو په دې سره به اعتراض راغی د ورته شی به تضاد نه چې اسمان او زمکه داغي مثال ذکر کړو د اسمان او زمکه دی ول متضاد نه بلکې باید شی به تضاد ده ځکه چې هغه په یو محل کې دي لکه پوه شوي وبينهما غايه الخلاف او د دې په منځ کې بغایت اختلاف پوي د دې سره اعتراض راغی د 1 او د 4 نه د 1 او د 2 د 1 او د 2 په منځ کې لکه اختلاف ته خو ډیر زیات اختلاف پکې نشته دی په دې خبره باندې پوه شوي تضاد په تعریف کې د چې دا کم تفصیل وکړو دا ورو سورې کې په دې کتاب کې په خپل باندې خدای مې د لولوي چې راځي په دې سره دا وته په دې سره دا وته نو هو تقابل تضاد څه ته وایي چې تقابل له بین امرین وجودیین د دوه وجودي سيزونو په منځ کې چې دوه سيزونه وجودي یو شرط دار ویم يتعاقبان على محل ما يدا متعاقب په یو ځای باندې وبينهما غايه الخلاف د اتفاق په منځ کې سوي ډیر زیات اختلافي كالسواد والبياض في المحسوسات لکه سواد او بیاض سره په محسوساتو کې مثال له او ایمان او کفر په معقولاتو کې مثال له والحق وی چې خبره ده چې ایمان او د کفر په منځ کې تضاد نشته لري بلکې ایمان او د کفر په منځ کې بینهما تقابل العدم والملکه د دوی په منځ کې تقابل د ملک عدم او د ملکی ده لان الايمان دغه ایمان څه ته وي وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما علم مجيئه به بضرورت یعنی د پیغمبر اسلام چې بس سره اتل کړي او ټول منل ان قبول النفس لذلك یعنی خپل نفس قبل ول لري والاذعان له یقین کول بعمل علامه هو في تفسير وتصديق في المنطق كم چې د تصدیق تفسیر د په منطق کې عند المحققين مع الاقرار به باللسان سره د دینه چې په دې باندې اقرار وشي والكفر عدم الايمان عما شان من ان يؤمن او کفر چې دا ویل کېږي عدم ایمان ته یعنی دا هغه څه چې ایمان لرل پکاري پای باندې ایمان نش کېدل د ایمان او د کفر په منځ کې تقابل ده خو هغه د عدم او ملکی له تضاد پکې نشته لکه پوه شوي وقد يقال کله کله ویل کېږي الكفر انکار شيء من ذلك چې کفر دغه سيزونه انکار کول نو کله کفر معنی انکار واوسته نو بیا دا وجودي شو نو بیا په دی بل متضاد شي پوه شوي مې معنی وما يتصف بها واغه چې متصف کیږي په دې سره لکه ابيض او اسود ابيض په بیاض سره او اسود په سواد سره والمؤمن والكافر مؤمن او کافر په ایمان او په کافر سره فامثال ذلك يعد من المتضادين نادر مثالونه دا شمار لګي نه متضاد نه ولي باعتبار الاشتمال على الوصفين ځکه چې دا به دوه وصفونه باندې مشتمل دي متضادین باندې او شبه تضادین یا بر دوه سيزونو په منځ کې تضاد بنوي بلکې شبه تضاد وي کالسماء والارض لك اسمان او زمکه واس اسمان او زمکه دی بل متضاد نه دي ځکه اسمان په جدا محل کې دی او زمکه چې دا بس کې ده په جدا محل کې ده لہذا دي کې تضاد پکې شبه تضاد ده پکې بالمحسوسات فانما وجوديان دوان وجودي دي احدهما في غايه الارتفاع والاخر في غايه الانحطاط یو په انتهایی اوچتوالي دی یو په انتهایی خطوالي کې دی وهذا معنى الشبه تضاد وليس متضادين واذا متضادين نه ولي لعدم تواردهما على المحل ځکه چې دا دوانه په یو محل کې متوارد نه دي پوه شوي ولي لكونه من قبيل الاجسام دون الاراض ځکه د اسمان او زمکه د اجسام نه دي د اراض نه دي اجسام جدا جدا ولا من قبيل الاسود والابيض او نه د قبيله د اسود او د ابيض نه دي ولي لان الوصفين المتضادين ذکر د دوه وصفونه متضاد دي نو دا نه دي داخل په مفهوم د اسماء کې لکه اسود او ابيض نو په اسود کې سواد او په ابيض کې بیاض ده او په اسمان کې اسمان او په زمکه کې زمکه نشته لکه پوه شوي لکه چې د دوه وصفونه متعدد نه ليس بداخلين نه داخل په مفهوم د اسمان او د زمکه کې والاول والثاني اول او ثاني دا مثال فيما يعم المحسوسات والمعقولات فإن الاول هو الذي يكون سابقا على الغير اول څه ته ویل کېږي چې ټولو نه مخکې وي
پوښوي او ولا يكون مسبوقا بغیر او دا بل چا نه مخکې نه لکه ایک د هر چا نه مخکې خو د نه مخکې بل څه نه وي او ثاني څه ته وایي چې د هر چا نه مخکې خو مخکې ته ایک وي مخکې ته ایک وي نو د اول او د ثاني په منځ کې چې نن دا متضاد شبه تضاد ده ځکه د ایک او د 3 په منځ کې چې کوم هغه کې تضاد ده د ایک او د 10 په منځ کې تضاد ده خو د ایک او د 2 په منځ کې لګ ده لګ واښو باندې ذکر دو نمک صرف ایک تے دا 3 نمک دو دی دا 4 نمک 3 دی سے والثاني صد هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط فاشبه المتضادين لذوانا مشابه دي متضادين باعتبار اشتمالهما ذکر جدادوانا مشتمل على وصفين پتو وصفن باندې لا يمكن اجتماعهما چې ممکن نه اجتماع لري ولم يجعلا متضادين او اذا شبه تضاد وګرځول متضادين دي ګرځولي په شان د اسود او تابعیت لانه قد يشترط في المتضادين ذکر چې په متضادين کې دا شرط دی اي يكون بينهما غايه الخلاف چې دې دوه په منځ کې ډېر اختلاف اول ویلو کنه منګه د متضاد په تعریف کې مرته وي چې دوه سيزونه به دوه به دیول متقابل وي او په دې کې غایت اختلاف او د ایک او د دوه په منځ کې غایت اختلاف نشته ده بلکې لږ اختلاف ده پکې ولا يخفى دا خفينا ان مخالفه الثالث والرابع وغيرهما للاول اكثر من مخالفه الثاني و د 3 او د 4 چې اکثر سره مخالفت ده نه هغه ایک او د 2 نشته ځکه د 2 صرف مخکې ایک ته د 3 مخکې 2 هم او ایک هم د 4 مخکې 3 هم د 2 هم د ایک هم ده د څه په بیا ده ما ان العدم معتبر سره دې چې عدم معتبر په مفهوم دا اول کې دا وجودي نه ده فانه بشک دا انما جعل تضاد وشبه جامعا وهميا واذا تضاد او شبه تضاد دا جامع وهمي ګرځولې ولي لان الوهم ينزلهما منزله التضايف زکا چې وهم را کوزوي دي لره په منزله تضايف باندې تضايف څه ته وایي مخکمه کې نسبت کول چې یو څه په ځین کې راځي دا بل بوزره ما بخاله في انه لا يحضره تنرى احد المتضادين يود دو متضادين او شبهين بما الا ويحضر الاخر يعني چې یو دوه دا بل بس ځین دا خبره راځي لکه ته چې دا دویم ده نو دویم چې دا ویني نه مطلب پرې چې اول با همي یا لکه ته اسمان نه اسمان ازمکه دا ټول وذلك ولذلك تجد الزده دریو جن ته عمومي دا زده اقرب خطورا بالبال دي ذره لږه دي زلتا مع زيد سره زد من المغايرات الغير متضاده دا هغه مغايرات نه چې غیر متضاد مطلب دا کنه چې کم متضاد څه نه هغه بس تاسو ته ذره دي په نسبت هغه باندې کم د سيوسي چې دا غیر متضاد نه وي يعني ان ذلك مبني على حكم الوهم يعني ده مبني په حکم د وهم باندې والا قد فالعقل يتعقل كل منهما ظاهرا عن الاخر عقل جنن دا پیډنی هر یو لره چې دا غافل لره بلنه لکه پوه شو به باندې نه دا جو وهم یو چې دوه سجنو په مېس کې قوت مفکره کې د لره وهم جمع کړي او د درې صورتونو دي چې دوه سجنو په مېس کې بیا سوي یا به کې شبه تماثل یا به دوه په مېس کې تضاد یا د دوه سجنو په مېس کې شبه تضاد یاد وشي